الله 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 الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له لا مثل له ولا مثال له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا ملعونة وطالبها كلاب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلهي لا إله سواك فارحم على من لا نبي له سواك. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا من عرب وعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
انتہائی واجب الاحترام درنو قدردانو مشرانو کشرانو کم آیتون مبارکات قرآن کریم چه مولستل اللہ رب العزت دی پدی آیتون مبارکو باندی منقول اللہ دا عملی زندگی جوڑولو او پہاوی باندی پا عملی زندگی کی دا زندگی تیرولو توفیق را کی عزتمند مشرانو نم زمونگا دا خطبی عنوان او موضوع ترک دنیا یعنی دنیا پر خودل دنیا دیر لوی لوی حسنو پر خود دا دیر لوی لوی شخصیات دا دنیا نا تلی دی دیر لوی لوی خلق دا دنیا نا دا بیسر و سامنے محالت کی جکم دے رخصت شوی دی دا دنیا دا چا سر وفا نہ کئی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ دا چا تپوسو کو چی دنیا سے شے دے اغور دوی دنیا ہم شے دے چی دا دا اللہ نسڑے غافلہ کئی نو دا دنیا غفلت دا دا آخرت نقصان دے نن بمون بخبل موضوع کی دی دنیا دا پرخودو مبارکی اوسو واقعات ذکر کو طول نمک کی مونگا و تاسو بدی آیت مبارکہ باندې غور و فکر ہو چه رب ذوالجلال دی آیت مبارکہ کی انسانانو تا سے ارشاد فرمائی نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا اللہ فرمائی قل متاع الدنیا قلیل کہ اے زمان محبوبہ تو ہوا ہے خلق تا متاع الدنیا قلیل دا دنیا ساز و سامان دا دیر لگ دے والآخرت خیر لمن اتقا او آخرت بہتر دے تا انجام کا اعتبار سا بل آیت مبارکہ کہ اللہ فرمائی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع اعلموا انما الحیات الدنیا اے دا تمام جہان انسانانو کوئی شئی پدی پیغام دا رب ذوالجلال کوئی شئی پدی خبر آمانی چی یقیناً جوند دنیا چی کم دے انما الحیات الدنیا لعب ولہو دا ہویو کیل کود دے لکا سنگ چی تاسو با دنیا کی دا مزید غسلو دا پارا او دا خوشحالی دلو دا پارا یو کیل چورو که آخر انجام دا آغی ختمی دلی لکشان ساعت کو چلی گیا وغا ختم شی گھنٹت بگھنٹی لس گھنٹے کی آغا ختم شی دا شانتی جون دا دنیا یو کیل دے چی دا بون یو رس ختم شی لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاسر فی الاموال والاولاد پجوند دنیا کی جکم مال او کم اولاد تاسو لالا درکڑے دے چی دا زما اولاد دے دا زما اولاد دے دا زما مال دے پتفاخر سرد دے تذکرہ کوئی تاسو چه زما خود دمرا اولاد دے و زما دمرا مال دے نو دا مال او اولاد دا پشان دا مثال داغی
ساس کی او داغی پشان داغی پٹی دی وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما دا خو پشان دمن مثل ددی دنیا خائص دے ددی دنیا آرام دے ددی دنیا زبائش دے دا پا مثال دا دی فصل دے فتراہ مصفرن چی قتل والتا خوشحالی محسوس کی گی یو فصل سڑے دہکان باغی کی محنتو کی زمیندار باغی کی محنتو کی باغا پٹی باندے غنم پکیو کری وربش پکیو کری دارنگی جوار پکیو کری آغا چرا زرغنشی محنت گئی کو بوخر گئی آگے تسر آچئی زمک اور تاوارئی پٹی اور دجوڑئی دیر محنت نبات چکلا غفصل راوگت شیلا پیدا شیلا برابر شی او بیا پاگے باندی لپخوالی ٹیم راشی وغا زیر شی فتراہ مصفرن او کتن کو تخوشالی محسوس کی گی چی سوک ورد گوری وی دغا فصل پوخ دے سوک ورد گوری خوشحالی کی وی دا فصل تیار شوے دے ثم یکون حطواما او بیا آغیبانی اللہ دا سی قہر راولی دا سی عذاب پی راولی اللہ رب العزت طرف دا سی عذاب او دا سی بابا نازل شی ثم يكون حطاما اگر ریز شی اوال وزی او ختم شی پیو سات کیا غپٹے نیستون نابود شی پیو سات کیا غپٹے ختم شی درواشی رجوت دنیا چکم دے او دا دے مقابل کی دا آخر زندگی چکم دا وفي الآخرة عذاب شديد او د دې په مقابله کې د آخرت زندگی چې کوم ده هغه ډېره سخته ده په هغې کې دوه کارونه دي او الله ګناهګار له عذاب ورکوي چې سخت عذابونو سره یې واسطه راشي ومغفرة من الله ورضوان او چا چې د دنیا دا زندگی د الله د مرضی او د منشا مطابق تېره کړي رب رضا کړي پخپل مال باندې پخپل اولاد باندې محنت کړي پخپل ځان باندې محنت کړي ہدایت اور تمیل او شوی بدین اسلام باندې زندگی تېره کړي د الله احکامات او د رسول الله مبارکی طریقې پخپل زندګۍ کې راوستي نو مغفرة من الله ورضوان بیا اکرام کی داغی بخن ورتا ملاویگی داغی خپلو اعمالی کو اعمال و اجرون و ثوابون ورتا ملاویگی اللہ دی راضی شی زکا چی دنیا کی دا اللہ دا رضا دا پارا زندگی تیرا کڑے وا بیا پا آخرت کی اللہ دا رضا شی و دا بخنو کی وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور او جوان دا دنیا چی کم دے دا خویو دو کدا دا تاسو پازمیر کیوانا چاہی دا تاسو پچمک دمک کیوانا چاہی او تاسو دا اللہ نغافل لگی دا تاسو بخبر خائص کیوانا چاہی او تاسو دا اللہ دا ذکر نغافل لگی وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور او دا دنیا دا جوان چکم دے مگر کدا دے دا صرف یو دو کدا ونظر بانی سرازی حقیقتی نشتا زمان عزت مندو ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دیدا سے مثال ذکر کرے دے الدنیا ملعونت و طالبها کلاب دنیا ٹول ملعون دا او پا دنیا کی جی
سدیدا ټول ملعون دی وطالبها کلاب او د دې طلب کوونکي هغه سپی دی یعنی د سپي سره مشابهت ورکړی یو دنیا د الله د رضا لپاره طلب کول دي یو دنیا د خپل نفس لپاره طلب کول دي کومه دنیا چې د الله رب العزت د رضا لپاره طلب شي هغه ته رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي الدنیا مطیع الاخره چې د آخرت په طلب کې هغه دنیا طلب شي نو دا د الله د طرف رحمت دی چې د مقصد زندگی دا وي چې الله زمانه راضي شي د دنیاوي زندګۍ مقصد دا وي چې الله زمانه راضي شي او نیک اعمال اختیار کی رزق حلال اختیار کی د حرام او خپل ځان وساتي د دنیا د زندګۍ د الله د مرزه مطابق تیر کی د حقوق العباد خیال وساتي د حقوق الله خیال وساتي د الله د منشا او د مرزه مطابق زندگی تیر کی وې داسې زندگی الله تعالی غره او محبوبه ده او د دې په مقابله کې هغه زندگی چې په کومه زندګۍ باندې الله رب العزت عذابونه کې خو دي په کومه زندګۍ په حصول باندې چې د الله ذکر پاتې کېږي د کومه زندګۍ په حاصلېدلو چې د الله احکامات او اوامر پاتې کېږي او د کومه زندګۍ په حاصلېدلو باندې د الله او د الله د رسول مبارک طریقې پاتې کېږي نو دا ملعونه ده دا دنیا د دې طلب کوونکي سپی دی او دی ورته مشابهت ولې کړی دی د دنیا د سپي سره ملعون ورته ولې ویلي دي او د دې طلب کوونکي ته سپي ولې ویلي دي په دې وجه باندې چې کله مردار وشي نو سپی 24 घंटे باغې مردار باندې صرف کته کړی کچره بل سپی راشي او هغه مردار ته خلد راګي دې په غوسګيږي تک شان دی مثال دا دنیادار دی چې یو سړی په دنیادارۍ کې دومره په دنیا باندې مین شي वही सेठ जी को फिक्र की एक तो कहीं आना कीजिए आया मलकुल मौत के रूह वापस कीजिए दोमरा गमी और सरा چې نه سار ګوري نه ماښام ګوري د الله اوامر ته پاتې کیږي د الله حکمونه ته پاتې کیږي د نبی طریقې ته پاتې کیږي دین الاسلام ته شاګړې ده د الله دا ذکر نه غافل دی او د دنیا طلب کوي او د په دنیا پسې چې کوم دی داسې منګولې لګولې دي چې نه حلال ګوري نه حرام ګوري نه روا ګوري نه ناروا ګوري نه جائز ګوري نه ناجائز ګوري بس آنے دیجئے جس طریقے سے بھی ہو جس راستے سے بھی ہو بس راتلل پکار دی بیا به سره رسو ګور توبه به وباسو په آخري وخت کې به الله ته رجوع وکړو په آخري وخت کې به کوم دی الله ته سر به سجود شو توبه به وغواړو معافي به راته وکړي الله غفور الرحیم دی نو داسې دنیا طلب کول داسې دنیا حاصلول دا ملعونه ده او د داسې طلب کوونکي دا د الله محبوب سپی ویلي او د دې په مقابله کې یو بل انسان چې هغه د الله رب العزت د خپل ژوندۍ مقصد د الله رضا ګرځولي په هر یو کار کې د الله مرضی شامل حال دا په هر یو کار کې د الله مرضی چې کوم دی دے راولی دنیا میں گڑی لیکن پا حلال او جائز طریقے سرا نو دا دنیا گٹل دا پارا چکم دے دا بائی سے خیر گرز
زما عزتمندو مشرانو هدایت دا د الله پلاس کې دی کومه او تاسو وایو چې هدایت دا زما پلاس کې دی یا د زما بلار پلاس کې دی هدایت دا الله پلاس کې چاته چې څنګه وغواړي غشانتي ورکړي انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء چې څنګه خوښ شي غشانتي هدایت انسان ته ورکړي نو چې چاته وغواړي د دنیا د چمک دمک نه راو باسي د دنیا د رنگینو نه راو باسي او په حلاله طریقې سره چې کوم دې د هغه روزګار برابر کی او باغی کې الله خیر او برکت واچي او چې دا چا د هدایت فیصله الله نه کړي دغه شان دی په دې دنیا پس ذلیل او خوار بدمستا او د یو شرابی د نشي په شان دي چې کوم دې په دنیا پسې منګولې لګای لیکن دنیا ورته پلاس باندې ناراضي لګي ورځې زندگی دا لږ ساعت زندگی دا دا د الله د رضا مطابق تیرول غواړي ابراهیم ابن ادهم رحمهم الله یو ډېر لوی بادشاہ د خپل علاقې ډېر لوی رئیس انسانو و یو ورځ په خپل محل کې پروت دی پالک کې وده دی ناګهاني په چت باندې اوازونه جوړ شو ابراهیم ابن ادهم رحمه الله را پاسې د خوب خراب شو आवाज ورکو چې سوکې او زما په دې چت باندې منډه ولې وای هغه غیبی هاتفی आवाज وی اوخرا نه ورښوي دي او په هغه اوخ پسې ګرځما ټول ځنګل می پسې تلاش کو لیکن هل تراته میلاو نشو مای کې دې شي کدل تراغلی او دلته ماته میلاو شي نو پاغه پسې ګرځما لګیاي ما تلاش کوم دا ابراهیم ابن ادهم رحمه الله ورته ارشاد فرمایي چې څومره نادان انساني څومره نادان انساني چې او خلق په ځنګل کې او په بیابانونو کې تلاش کوي او درازي زما په مال کو چت باندې لګیاي تلاش کوي نو دلته وتا ته څنګه او میلاو شي زلال شاه خپل وخت په ځنګل کې یا په بیابان کې وګورا اوس دلته د هدایت فیصله الله کړی و څنګه هدایت ملاويږي هاتفی غیبی आवाज ورته وشو چې ابراهیم ابن ادهم لکه څنګه چې زما او استاد محل بسر باندې او بچت باندې ماته نه ملاويږي دا ما ته هم پتا دا ما ته هم معلومه ده چې زما او دل تماته نه ملاويږي لیکن زه بس مهنت کوما نو ترا دا وای چې پنار مونر مو بسترو کې او د بادشاہ په لباس کې او د بادشاہ په لباس کې او په تخت او تاج کې بتا ته الله څنګه ملاو شي تا ته الله څنګه ملاو شي چې څنګه ما ته د خپل اوخدل ته ملاوي دا شان په نرم نرم بستر او په تخت او تاج باندې په ملک مال باندې الله تعالی ته ملاويږي دې خبره د ابراهيم ابن ادهم رحمه الله په ځل باندې یو گزار وکړو او هغه غیبی आवाज کوم دی ورښو سپایانو ته یو کوم کو چې وګوره زما په دې چت باندې سوکتی وکتل منډي تړلې واري وسو کوم نو نو دا هدایت د الله تعالی طرف هغه سات باندې هغه شاهي لباس وباسو هغه تاج چې کوم دی ختم کو او یو زړه ګډړې چې کوم دی زړه کپڑا هغه راواغستلا او د بدن نه تاو کړلا او دا هر څه چې کوم دی ما پرې خو د الله د رضا لپاره دا تخت او تاج دا شاهي بادشاہي دا ملک او مال
دا هر څه چې کوم دی ما د الله د رضا لپاره بس زه نن نه بعد چې کوم دی په دې کې حصه نه اخلم او لاړو ځنګل ته د الله عبادت شروع کړو. رئیس الاولیاء ته جوړ شو، تاج الاولیاء ته جوړ شو، یعنی د اولیاء مشر ته الله رب العزت جوړ کو. یو ورځ ناسته د دریاب په غاړه باندې هغه ګودړی شلیدلې ده په یو ستن باندې چې کوم دی هغه خپل کمیز ګڼي. یو مالدار سړی راغی چې د بادشاہي په دور کې چې کوم دی بسوده و د هغه سره راغی کېناست ورته ابراهیم ابن ادهم دا څه حالت دی جوړ کړی دی خپل د هغې زندګۍ ته وګوره شانه لباس تا تخت و تاج تا ملک و مال تا ښایسته مبارکه زندګي وه هغه دې پرېښودله راغلې دلته دریاب په غاړه باندې کېناستې ګودړی دې واچوله په سر باندې سر تورې په پښو باندې خپیا بلې زړې کپړې دې زړې جامې دې اغوستې دي او دا څه حال دی بادشاهي دې پرېښودله شهنشاهي ته دې غاړه کېنښودله او راغلې دا د ملنګۍ جامې دې واغوستې په دې کې څه راز دی وی دا تا تا بہتر ښکاري. ابراهیم ابن ادهم رحمهم الله ته ارشاد فرمایي او دا هغې بادشاهي نه دا بادشاهي بهتره ده. هغه مالدار سړی ورته وایي دا څنګه بهتره ده وی ګوره ورته چې اوس یې درته مشاهده وکړمه په کومه ستن باندې چې خپله ګودړی او خپل کمیز ګنډو هغه یې دریاب ته ورګزاره کړله. یو ساعت بعد یې ورته آواز وکړو اے د دریاب مخلوقه زما خپله ستن پکار ده. ناګهانې په زرګاو په لکاو مهي چې کوم دی هغه رابره شو اوبو سر ته او د هغې میانو په خوله کې چې کوم دی د سرو او د سپینو د پیتلو او د وسپنې هغه ستنې چې کوم دی هغوی راوباسلې. ابراهیم ابن ادهم ورته وکتل وینا نه زما دا نه دي پکار نه مې د سرو ستن پکار ده نه مې د سپینو ستن پکار ده نه مې د پیتلو ستن پکار ده بلکې زما خو هغه ستن پکار ده چې څه وخت مخکې زما په لاس کې وه او ما دریاب ته وغورځوله زما هم هغه ستن پکار ده. زما په بله ستن باندې ګزاره نه کېږي نه مې بله ستن پکار ده. ناګهانې یو مهي سر راوچت کړو په خوله کې اخ ستن وه تار پکې و. ابراهیم ابن ادهم تیرا واغستلا وی وایه کنه ملکه دا بادشاهي ښه ده که هغه بادشاهي ښه وه بیا هغه ورته وایي چې دا بادشاهي ښه ده. نو زما عزتمندو د ټولې زندګۍ حساب به الله اخلي. د دنیاوي زندګۍ د ابد نه واله تر د آخره پورې د ټولې زندګۍ حساب به الله له ورکول غواړي. یو ماشوم دی هغه جړل وی ډېر زیات د شپې پلار ته تپوس کوي بچې په ګېډه دې درد دی په سر دې درد دی څه تکلیف دی درته هغه ورته وایي چې بابا جانې نه مې په سر باندې درد شته نه مې په خېټه باندې درد شته نه مې په پښو په لاسو باندې درد شته بالکل روغ او سالم او تندرست یما بالکل برابر یما. نو وی دا جاړې ولې وی دا جاړم په دې باندې چې زما د سبق اهم ورځ ده او د ټولې هفتې سبق په چې کوم دی زه استاد ته وومه که ما ته یاد نه وي بیا به ماله سزا راکوي نو دا غم دی را سره نور هېڅ غم نشته. اوس د دې ټکي د هغې پلار په زړه باندې څه اثر وشو د دې الفاظو په هغه پلار باندې څه اثر وشو یعنی د غفلت د خوب نه را بیداره و هدایت ورته میلاوېدو. وی اے کریمه ته څومره کرم والی ته څومره مهربانۍ والی چې زما زوی د یوې هفتې د سبق دپاره د یادولو دپاره چې کوم دی څومره سرګردان دی څومره پریشان دی څومره ورسره غم دی که یاد راته نه وي بیا به راله استاد سزا راکوي او موږ دومره زندګي په دنیا کې تېره کړله ستا مو خوړه ستا مو اغوستله تا راله راکړه د دنیا
او بیا مونږ ستا عبادت نه دی کړی، مونږ ته نه یې راضي کړی، مونږ ستا د مرضۍ والا کار نه دی کړی، مونږ ستا د چاهت والا کار نه دی کړی، مونږ ستا په منشا باندې زندګي نه ده تېره کړې، دا هم څه زندګي ده. په زړه باندې دا ګزارو لګېدو، هدایت ورته میلاو شو. نو زما عزتمنو د دنیا دا زندگی دا عارضی ده، دا ختمیدونکې ده، دا فانی ده، دا یو ورځ به داسې راشي دا به ختمه شي. لوی لوی هستی د دنیا نه لاړې، لوی لوی هستی د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په شان دي هستی چې د چا دپاره کل کائنات الله جوړ کړي، په مایل وجود کې راوستي وو، ځمکه اسمانونه وله پیدا کړي وو، حیوش اور طیور وله پیدا کړي وو، غرونه او سمندرونه او سیندونه او بیابانونه وله پیدا کړي وو، مشرق او مغرب او شمال او جنوب وله پیدا کړي وو. یعنی کل کائنات دا صدقه د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دنیا ته راتلو. څومره خواهش الله دې کائنات له ورکړي.